بسم الله الرحمن الرحيم نغلتكين وإذا انتفى الإعراب فيهما لفظا والقرينة مناسبو د دې زنا مصنف عليه الرحمت هغه موازی او هغه مواقع بیانې هغه ځایونه بیانې چې په هغې کې د فاعل تقدیم واجب دی بچا باندې په مفعول باندې نو دی به د دې زنا وإذا انتفى الإعراب نه تا ته به د څلور موازی بیانې څلور موازی داسې دي چې په هغې کې تقدیم د فاعل دا واجب دی په مفعول به باندې تقدیم دا واجب دی ښه نو په هغې کې اولنی هغه موضوع دی چې هلته په فاعل او مفعول به دواړو باندې فاعل او مفعول به دواړو باندې اعراب لفظي نه وي لکه دواړو باندې اعراب لفظي نه وي او نه قرینه موجود وي د فاعل په فاعلیت او د مفعول په مفعولیت باندې نو هلته د فاعل مقدم کول په مفعول به باندې واجب دي پوه شوې په خبره باندې نو اوس ګوره مناسب ضرب موسی عیسی دلته چې دی مناسب دا اعرابي لفظي دا موسی او عیسی باندې اعرابي لفظي نشته او نه دلته څه قرینه موجود ده قرینه یو داسې امر ته وایي چې هغه د امر دال على تعیین الشیء ورته چې تعلیل سمټ والا وایي چې امر دال على تعیین الشیء داسې امر چې هغه د یو شي په تعیین باندې دلالت کوي دې ته قرینه وایي نو دلته ګوره قرینه لفظیه هم نشته او قرینه معنویه هم نشته لہذا تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب مخکې کول څه واجب دي تقدیم واجب دي تقدیم دغه مطلب دی نو دلته ګوره مولوی صاحب دا ضرب موسی فاعل له موسی سره فاعل له او دا عیسی سره مفعول به ده لہذا تا ته اوس یو عبارت راغی په کتابونو کې احادیثو کې راغی یا په داسې عربی فقه عباراتو کې یا داسې ترکیب راغی د فعل نه وروسته فاعل او مفعول به دواړه ذکر دي په هغې دواړو باندې مولوي صاحبو اعراب څه نشته اعرابي لفظي نشته نه قرینه موجود ده نه قرینه لفظیه شته نه قرینه معنویه شته لہذا اولنی چې کوم وي هغه به څه وي مولوي صاحب فاعل وي او وروسته به څه وي مولوي صاحب هغه به مفعول وي دې ورپوه شو خبر باندې لہذا که چېرته مولوي صاحبو قرینه لفظیه موجود وه بیا تقدیم واجب نه دی تقدیم واجب نه دی لکه ضربت موسی حبله نو ګوره مولوي صاحب دا ضربت دا فعل قرینه ده دا فعل چې مؤنث راوړی شوی دی دا قرینه په دې باندې چې دلته دا فاعل څه شی دی حبله لکه دا فاعل حبله دی سر خبرم پوه شو ځکه فعل څه راوړی شوی دی مؤنث نو دا فعل چې مؤنث راوړی شوی مطلب دا فاعل دغه مؤنث دی نو دا حبله مؤنث دی کنه پوه شوې نو دا حبله فاعل دی لہذا دلته تقدیم واجب نه دی ضربت موسی حبله مونږ وایو کنه پوه شوې تقدیم واجبه نه دی که قرینه معنویه وه لکه اکل الکم مثرا یحیا نو اوس دا یحیا دلته یحیا فاعل دی کنه پوه شوې تقدیم واجب نه دی ولې ځکه الکم مثرا کې د فاعل جوړېدو صلاحیت نشته ځکه دی خوراک خو نشي کولی که نه دا خو معقول دی اکیل خو نه دی که نه معقول دی دا خوړلی کېږي مولوي صاحب خبرونه پوهېږې لہذا دې ځای پورې پوه شوې دا اولنی موضوع و دویم موضوع هغه دا دی او کان مضمرا متصلا چې کله دا فاعل ضمیر متصل وي قرآن کا چې کله دا فاعل څه وي دویم موضوع دا دی مولوي صاحب چې کله د فاعل ضمیر متصل وي او دا مفعول به د فعل نه وروسته وي ښه دا شرط دی ولا دا مفعول به د فعل نه وروسته وي نو هلته تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب دی تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب دی لکه ضربت زیدن دا تو ضمیر چې دی مولوي صاحب دا فاعل دی دا تو ضمیر سره او دا ضمیر متصل دی کنه ضمیر متصل دی او د مفعول به چې دا د فعل نه وروسته ده نو دلته تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب دی ولې واجب دی ځکه که ته دا مخکې کې په دې فاعل باندې نو دا ضمیر متصل دی دا به ګرځي منفصل او دا ناجایز دی دا ناجایز دی مولوي صاحب خبرونه پوه شوې نو لہذا دلته تقدیم که چېرته اوس مولوي صاحب دا شرط چې مې درته کوم وي دا مفعول به ته مقدم کړي په فعل باندې زیدن ضربتو بیا دلته تقدیم واجب نه دی مولوي صاحب ما ته تعالی وی چې ضمیر متصل وي خو شرط ولا دا دی چې د فاعل د مفعول به د فعل نه سوي وروسته وي د مفعول به د فعل نه سوي وروسته وي دویم موضوع باندې پوه شوې دریم موضوع دا دی مولوي صاحب کله چې د فاعل چې کوم مفعول به ده هغه د الا نه وروسته واقع شوي وي
الا نه رستو واقع شوی وي شرط ولدا چې دا الا د فاعل او د مفعول به په منځ کې وي د تقدیم او تاخير دوه صورتونو کې نو هل تا د فاعل په مفعول به باندې مقدم کول واجب دي فورن پوه شئ وجه سره وجه ته وایم خو لاول په دې مثال کې ګوره ما ضرب زید الا عمرا وز دا ګوره مناسب دا عمرا مفعول به دا او دا د الا نه رستو راغله او دا الا د فاعل چې دا زید دی دا الا د فاعل او د مفعول به په منځ کې دی پوه شئ وز مقصود دلته چې دا حصر د ضاربیت د زید دی په چا پورې د زید په عمر پورې خبرم پوه شئ اوس که چېرته ته داسې وکړې مناسب د عمر مقدم کې په زید باندې او داسې ووایې ما ضرب عمرا الا زید نو دلته ګوره مناسب دلته به هغه حصر د مضروبیت د زید شي په چا پورې په زید پورې پوه شئ هغه کم حصر چې مقصود دی او مطلوب دی هغه فوت کېږي مناسب اولنی کې مقصود دا دی مناسب چې د زید صرف چې دی هغه عمر والی صرف یې عمر والی عمر کېدای شي چې بل چا والی خو دې زید چې دی صرف او صرف دا عمر والی دی خبرم پوه شئ نو اوس چې تا داسې کوم مناسب ما ضرب عمرا الا زید نو دلته هغه مطلوب کم حصر چې مطلوب او هغه څه شو مناسب فوت شو نو اوس دلته مطلب دا شو چې دا دلته حصر د مضروبیت د زید مضروبیت د عمر دی په زید پورې چې د عمر چې وال خوړلی دي که نه دا صرف د زید نه خوړلی دي د نور چا نه دي خوړلی او زید کېدای شي چې بل څوک والی پوه شئ نو کم مقصود چې هغه فوت شو که نه شو نو لهذا دلته چې دی تقدیم د فاعل چې کله تقدیم د فاعل سره مناسب واجب دی دریم موضوع وشو څلورم موضوع دا دی چې کله دا فاعل د دې فاعل دا مفعول چې کوم دی دا د څه نه وروسته واقع وي د معنا د الا نه وروسته واقع وي معنا وروسته واقع وي نو ګوره معنا د الا چې دا هغه انما دی ښه دا معنا دا انما دی نو اوس ګوره مناسب انما ضرب عمرا نو ګوره مناسب معنا د الا نو دلته ګوره انما ضرب زید عمرا دلته هم کم حصر چې دی مقصود دی او مطلوب دی نو هغه که ته مفعول به مقدم کې او فاعل وروستو کې هغه مقصود او مطلوب فوت کېږي نو لهذا دلته هم تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب دی دلته هم مقصود چې دی مناسب هغه حصر د ضاربیت د زید دی په عمر پورې چې دی زید صرف او صرف هغه چې دی هغه عمر والی دی بل څوک نه دی والی خبره پوه شوې که ته اوس داسې وکړې انما ضرب عمرا زید دی به څه مطلب شي دی مطلب دا شي چې هلکه حصر د مضروبیت د عمر به شي په چا پورې زید پورې چا پورې به شي په زید پورې مطلب دا دی چې د عمر صرف او صرف وهل د زید نه خوړلی دي او زید کېدای شي چې نور څوک هم والي او دلته مطلب سره مناسب چې د زید صرف وهل کړي دي هغه د عمر سره کړي عمر والي د نور چا سره شر مر نه دی کړی پوه شوې د شري نه دی او کېدای شي چې د عمر شیطان دی نو کېدای شي د نورو نه هم وال خوړلی خو د دې زید نه هم خوړلی نو په دې ټولو صورتونو کې تقدیم د فاعل څلور صورتونه تقدیم د فاعل په مفعول به باندې واجب دی راشه اوس دغه راشه واذا انتفى الاعراب فيهما کله چې منتفي شي اعراب خبرم پوه شئ فيهما په دې فاعل او مفعول به دواړو کې لفظا یعنی کله چې په دې دواړو باندې اعراب لفظي نه وي موجود والقرینه او منتفي شي قرینه لکه څه شي قرینه منتفي شي قرینه نه وي نه لفظي قرینه موجود وي او نه معنوي موجود وي او کان مضمرا متصلا یا دا فاعل ضمیر متصل وي خو شرایط من شرط من لوي او وقع مفعوله یا واقع شي مفعول د فاعل بعد الا رسل د الا او معناها یا رسل د معنا د الا نو په دې ټول صورتونو کې مناسب وجب تقدیمه واجب د تقدیم د فاعل په مفعول باندې په دې صورتونو کې تقدیم د فاعل په مفعول باندې سره واجب دی بس ته